والصلوات العطرة على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى. أما بعد فأعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. زما عزت مند مشرانو خوګورونو تاسو خوب پریخه ده او جمعات تراغلی د دې د پاره چې یو دینی مجلس ته د قران پاک د آیاتونو ترجمه پکې کیږي، د رسول الله مبارک حدیثونه به بیانېږي. مبارک مجلس تراتلل دا ډېر لوی نعمت ده. ډېر خلک به اوس داسې سینما کې بناستي، ډېر خلک به داسې چې ګناهونو کې به لګیایي اړمي. دا الله تعالی کور ته راتلل دام د الله تعالی په نعمتونو کې لوی نعمت ده. دام د یو عالم د عالم دین د وفات په سلسله کې د ایصال ثواب د پاره یو مجلس ده. حضرت مولانا سید میر رحمت الله علیه رحمتا واسعه هغه یو عالم او خاص کر د جمعیت علماء اسلام یو ممتاز رهنما او د دین د پاره خپل زندگی وقف کړی و. داغه پیات کې دا یو دینی محفل له رسول الله مبارک فرمای اذکروا محاسن موتاکم، د خپل مړو محاسن بیانوي، خوبی بیانوي. او عالم په قوم کې نور اوس سپوږمۍ وي. رسول الله مبارک علماء تخپل وارثان ویلي دي. د رسول الله د مبارک جبه گفته ده العلماء ورثة الانبیاء، علماء د پیغمبرانو وارثان دي. وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما، پیغمبرانو په خپل میراث کې سرو سپین روپۍ او اشرفۍ نه دي پریخي، بل ورثوا العلم، علم پریخه ده. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، چا چې علم حاصل کنو ډېره لویه برخه حاصله که. زمارونو دا عالم ډېر لوی مقام ده. الله تعالی قرآن مجید کې ځای په ځای د عالمانو تعریف کوي. ځای په ځای باندې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، رب العالمین وایي چې عالم او غیر عالم دا برابر دي یعنی نه دي برابر. قرآن مجید کې انما یتذکر اولو الالباب، الله تعالی وایي چې نصیحت خاوندان د عقل حاصلوي. انما یخشى الله من عباده العلماء، دا الله تعالی نه که په حق یریږي نو عالمان دي. بلا آیاتونو کې الله تعالی د عالمانو وصف بیانوي. د رسول الله مبارک حدیثونه د عالمانو د تعریف نه ډک دي. پیغمبر علیہ السلام لوی عالم، لوی عالم د دې آسمان نه لاندې په دې ځمکې د پاسه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. هغه ته الله تعالی علم الاولین او علم الاخرین ورکړو. رسول الله مبارک په خپل فرمایي انما بعثت معلما، زه معلم را لېږلی شوی.
رسول الله مبارک باندې الله تعالی آخرنه کتاب قرآن مجید نازل کړی دی چې هغه د تمامو کتابونو ناسخ دی. د قرآن مجید معجزه په ټولو معجزو کې لویه معجزه ده. زما وروڼو تمامه دنیا که جمع شي د دې مبارک قرآن مجید پشان یو آیت نشي جوړولی. تمامه دنیا که جمع شي بني آدم او پیریان دواړه د دې قرآن مجید د یو وړوکي آیت غوندې آیت نشي پیش کولی. رسول الله مبارک خاتم النبیین دی. رسول الله مبارک انک لعلی خلق عظیم. زمغه مرګري پناتونو کې د رسول الله تعریف او د مدینه منورې تعریفونه وکړ. الله تعالی دې تاسو مونږ ټول مدینه منورې ته بار بار بوزي. الله تعالی دې تاسو زمونږ د ټولو د حج نعمتونه نصیب کړي. زمارو ډېر لوی نعمت ته چې یو سړی په خپل ژوندۍ کې خانه کعبه ته ورشي. هغه خانه کعبه چې مونږه غایبانه د هغې طرف ته مخ کو نو مونږه روزانه 5 منځونه کوو، سنت او نوافل کوو، او بیا یو حاجی باندې الله تعالی دومره لوی فضل وکړي چې هغه د خانه کعبه مخې ته په خپله ودرېږي. بعضې حاجیان حیران ای چې دا د خوب وینم او کنه د خانه کعبه ته مخامخ ولاړ یم. بیا به عین کعبه ته مخ کې اوس مونږه د خانه کعبه طرف ته مخ کوو، بیا به عین کعبه ته او د رسول الله پاک روزه ته چې یو سړی ودرېږي اوس یې مونږه دلته نه درود لیږو. مونږه وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دی جماعت کې چې موږ دا درود وایو دا فرشتي رسول الله مبارک ته رسول. حدیث کې را دي چې بعضې فرشتي دې دپاره مقرر دي، هغې ته د هغې سړي نوم هم معلومي او د پلار نوم هم ورته معلومي، کلم ورته معلومي. د رسول الله مبارک په خدمت کې ستا درود او سلام رسي چې یا رسول الله پلان کې د پلان کی زوی د پلان کی محلي د پلان کی کلی یصلی و یسلم علیک، پتا باندې درود او سلام لیږي. او دا دومره زر رسی، دومره زر ته چې د یو دی نه ټیلیفون کې که نه بل دی ته دا ټیلیفون دومره زر نه رسی. ته خو باقاعده نمبر میلاوې او کېدی شي لین انګیجي نه په دې ساعت لګي، لیکن ستا د خولې نه درود اووتو او د رسول الله مبارک په خدمت کې پیش شو. دلته چې مونږ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د رسول الله مبارک خدمت کې باقاعده پیش شو. الله تعالی فرشتو ته دومره لوی د تیز رفتارۍ طاقت ورکړی دی چې د سترګې په رپ کې هغه د دنیا د یو ګوټ نه بل ګوټ ته رسي. موسی علیہ السلام یو ځل جبرائیل امین ته وایي چې الله خو تا ته ډېر لوی قوت درکړی دی. قرآن مجید کې د جبرائیل امین باره کې رب العالمین وایي چې ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. قرآن مجید جبرائیل امین ته ذی قوه ویلی دی، ذو مرة فاستوى بل دی کې را دي. نو موسی علیہ السلام د جبرائیل علیہ السلام نه تپوس کوي چې چرته در باندې سخت وخت هم راغلی دی، لکه تا ته خو الله تعالی ډېر لوی قوت درکړی دی. جبرائیل امین واو یو ځل را باندې ډېر سخت وخت راغلی. یوسف علیہ السلام رونو بندر کوی ته وغورځولو او زه په اوم اسمان کې وم. رب العالمین جل جلاله ما ته حکم وکړو چې ورځه ویني سچرته په ځمکه باندې اونه لګي. یو سړی چې د بره نه ولي او بندر کوی وي اوبه پکې نه وي او یو سړی په ځمکه راشي
نو اډو کې چوره چوره شي مازغې دڼې وڼې شي وی وردا نو موسی علیہ السلام ورته بیا څه چلو شو وی الحمدلله غل ازمکه تر رسیدل نو چې ما غېږ کې ونیولو وما اسمان کې فرشته ده او راضی او یوسف علیہ السلام رونو غرزولې ده حالانکه یو ثقيل شی مرکز ثقل ته یکدم رسی لیکن جبرائیل امین په غېږ کې نیسی نو دا د دې جمعاتو د مدینه منورې مېز کې مسافت کډیر خو څلور زره میله وي یا به د دې نم کمې ځکه د فرشتو سرویس خو هوایي ده هغه په سړکونو او په روډونو باندې نه ځي نو ستا د خولې نه درود وتی او هغه بیا د رسول الله مبارک په خدمت کې چې کمدنو پیش کیږي نو یو سړی څومره خوش قسمت دی چې الله تعالی ورته دا نعمت نصیبه کړي چې د رسول الله مبارک روضې ته ودرېږي او ورته وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله الصلاة والسلام علیک یا صفی الله الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین د رسول الله صفات او القاب بیانې حاجی محمد امین رحمت الله علیه په قبر دی الله تعالی رحمتونه نازل څومره د عشق اشعار دي څومره مینه او محبت ده یقینا د هر مسلمان په زړه کې د رسول الله مبارک سره د حد نه زیات محبت پکار دی د رسول الله مبارک تشریف آوری د تمام کائناتو د پاره د رحمت ذریعہ ده رب العالمین ورته رحمت للعالمین ویل ده وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رب العالمین ورته رحمت للعالمین وی رسول الله مبارک فرمای انما انا رحمت مهدات زه د خدای د طرف نه د رحمت یو تحفه او یو هدیه ما د رسول الله مبارک ډیر لوی ذات دی او په امت باندې ډیر لوی احسان دی مونږ چې دا درود وایو دا د رسول الله د احساناتو شکریه ده من لم یشکر الناس لم یشکر الله څوک چې د انسان د احساناتو شکریه نه ادا کوي دی به رب العالمین جل جلاله د لوی نعمتونو شکریه څنګه ادا کی رسول الله مبارک افضل ترین کائنات ته اجمل ترین موجودات ته رسول الله مبارک ته رب العالمین ډیر لوی شان ورکړی دی رب العالمین جل جلاله دې تمام دنیا ته قلیل وای دا تمام دنیا دا آسمانونه دا ځمکې دا مشرق او مغرب او دا شمال او جنوب دا تمام خزائن او دفائن دا تمام کائنات دې ته دنیا وای رب العالمین جل جلاله فرمای قل متاع الدنيا قلیل اے زما خوږه پیغمبره دې خلکو ته وایا چې دا تمام سامان دنیا قلیل دی الله تعالی دې تمام دنیا ته قلیل وي لیکن د رسول الله مبارکو اخلاق ته قرآن انك لعلى خلق عظیم د رسول الله مبارک اخلاق ته الله تعالی عظیم وي انك لعلى خلق عظیم تا دلوی عظیم و اخلاق و مالکی اللہ تعالی قرآن مجید کی د دې عظیم الشان پیغمبر بارکه وی ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک مونږ ستا ذکر ډیر بلند کو مونږ ستا ذکر ډیر بلند کو چرته چې د الله تعالی د وحدانیت مسله وی او د اشهد ان لا اله الا الله کلمه هغه سره بوای چې اشهد ان محمدن عبده ورسوله مؤذن روزانه په پنځو اذانونو کې د الله تعالی د وحدانیت شهادت ورکوي نو ورپسې د رسول الله مبارک د رسالت شهادت ورکوي مؤذن که اشهد ان لا اله الا الله وی نو ورپسې اشهد ان محمد رسول الله ام المؤمنین
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تپوس شو چې کیف کان خلق النبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیہ السلام مبارک اخلاق څنګه وی کان خلقه القرآن پیغمبر علیہ السلام د قرآن مجید زنده تفسیرو قرآن مجید چې څه ویلي دي د رسول الله تمام عملی زندگی دا د قرآن مجید چې کوم دنو تفسیرو د رسول الله مبارک سره د صحابو د حد نه زیاته مینه وه ستاو زما مینه صرف د ژبې ده دړه نه ده د صحابو مینه د رسول الله مبارک سره د زړه وه په جنگونو کې به صحابو د ځان نه ډال جوړ کو صحابه به غلبیل شو چې د رسول الله مبارک ذات ته تکلیف نه رسیږي صحابه به خپل ځانونه د رسول الله مبارک د پاره ډال جوړ کو او رسول الله مبارک بارک بداغی دا دغه چې رسول الله مبارک ته تکلیف نه رسیږي د حضرت عمر په زمانه کې لستنه صحابه حضرت عمر لګلیو چې د کافرانو د بادشاهانو حالت وګورئ چې څنګه حال دی جاسوسان چې ورته ویل کېدی شي حالات معلوم کړي هغه عیسائی بادشاہ ته پته ولګېده چې زموږ دې ملک کې لستنه مسلمانان ګرځي هغه خپل پولیس ته حکم وکړو چې دا گرفتار کړي پولیس هغه گرفتار کړ او بیا بادشاہ ورته وی چې د اسلام نه توبه وباسئ عیسائیت قبول کړئ صحابه ورته دا درته چا ویلي دي چې موږ د رسول الله ملګري د رسول الله مبارک دین به پریدو او عیسائیت به قبلو بادشاہ ورته غصه شو چې سم شي او خزوانان یې زبا درته د لوی وزیرانو لوڼه واده کم سره سپین به درکم وزیران به مو کم گورنران به مو کم دا دین پریدئ صحابه ورته دا ته په کومو کندو سره د رسول الله مرګري هغه د رسول الله مبارک هغه دین پریدي بادشاہ وی جیل ته وغورځوي جیل ته بوتل وی دی ته خوراک مور کوي دی ته به مور کوي 3 ورځې او 3 شپې دغه سیوږي وساتل او به دربار تراوستل او ورته خنزیر وړاندې کو چې دا اخري شراب ورته کې خودل صحابه مونږه مړ خو لیکن دا شی مونږ نه استعمالو حالانکه یو مسلمان ته د لوګي په حالت کې چې د لوګي نمرې نو د خنزیر لغونه غوخه یا د شراب یو ګډ دا جایز دی قران وایي فمن استر غیر باغ ولا فلا اثم علیه الله تعالی مخکې محرمات بیان کړی دي حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر او بیا اخر کې قران مجید وایي چې که یو سړی د مخمسي او د لوګي په حالت کې وي صحابه ورته مونږ ته دا جایز دي لیکن ځکه نخرو کافران به وایي چې د رسول الله ملګری وګي شي نو بیا خنزیر مخري او شراب هم سکي مونږ مړه خيو بادشاہ ورته سم شي او دا دین پرې دی ورنه وجنم هغه به مرګ را تقبل له لیکن د رسول الله مبارک دین پرې خودل د رسول الله د رسالت نه انکار کول دا چرېم نشي کېده بادشاہ حکم وکړو چې په یو لوی کړهي کې د شړشمو تیل واچوي او دا غي لاندې اور بل کوي یو لوی کړهي راړې شو د شړشمو تیل پکې واچول او دا غي لاندې اور بلیږي چې هغه تیل خسر شول بادشاہ حکم وکړو چې د جیل نه هغه سړی راولي چې نن پاغه باندې د 500 حکم نه هغه راوستو او د صحابه په مخ کې هغه کړي ته وګرځولو د سترګې پرب کې دا غي نه پکوړو سموسه جوړه ا سړی بالکل ریچ صحابه ته دام تاسو دا انجام نه کتا سو دا دین هغه نه پریړای سوزوم مو دغه سره کدا سړی مو چو سوزولو آیو صحابي ورته وی
چې دا ممکن نه ده مونږ به ایره شو زمونږ د ایرې نه به د لا اله الا الله محمد رسول الله آواز راوځي. بادشاہ حکم کوي چې دا مشر صحابي چې دی د ټولو نه مخکې ولې کړی ته هغه پاسېدی نه شو 3 ورځې او 3 شپې نه څه خوړلی و نه څکلي و آواز م انتهایی کمزوره پولیس اوچت کو نو ده وجړل. بادشاہ وی واپس کوي کار وشو بس چې دی جاړي معلومیږي چې دی اوس د مرګ نه یریږي. وی ولې جاړي؟ وی په دې جاړم چې یو روح مې دی کړی ته به مې وغورځې او به سوځم. های که زما یو زر روحونه وی تا کړهي ته غورځولی او زه سوځېدی او بیا ژوندی کېدی او ما بیا لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې تا بیا غورځولی او زه بیا ژوندی کېدی. یکجا چی متاعس کہ سازیم فدایت اما چی توا کرد کہ موجود همینس سوکم یو روح میدنو. بادشاہ تا پتو لگی دا چی واقعی دا فولادی خلق دا رسول اللہ ملگری سوک دا دین ننشی اڑولے بے ورطوئی چی پریدم مو کزما تندیخ کھولے. بادشاہ تا پتو لگی دا چی دا سم خلق دے دا دین پری خودن کی ندی وی کدما تندیخ کولے اگر ته یوازې ما کدما ملګری بینستا ملګری وی ټیک ته تندې به خپل کم د تندیخ کولول سه عیب ده. نو دا لستنه راولې غلو انعامونه ورته ورکل چې خلق دی ته وي محبت واقع د رسول الله مبارک د ملګرو د رسول الله مبارک سره ده. خلق دغه خلق ده. حضرت عمر ته خو مخکې نه پته لګېدلې وه چې ما کم لس کسان د دې دپاره لېږلي وو چې هغوی جاسوسي وکړي د کافرانو خبر راړي هغوی ګرفتار شوي دي. او بیا حضرت عمر ته دا پته مو لګېده چې بادشاه په تیلو کې سوځولو هغوی ته تیار وو لیکن دین یې نه دی پریښی. حضرت عمر ته چې پته ولګېده چې مدینې منورې ته هغه لس تنه نږدو دي حضرت عمر تمام د مدینه منورې خلکو ته اعلان وکړو چې ټول سړي به د مدینه منورې نه بهر ته وځي که واړه دي او که زاړه دي بوډاګان دي او که ځوانان دي دا لس تنه په تندو ښکل کوي. دا د رسول الله مبارک ملګري دي. حضرت خبیب کافرانو نیولې د اوږده کیسه ده د ده ډېر ملګري هم نیولي وو. بیا حضرت خبیب نیولې شوی دی په قید کې دی په مکه مکرمه کې او په خپله باندې د کافرانو ښځې وایي چې قسم په خدای موږ به د خبیب سره داسې میوې کتې چې د میوو موسم بنو د انګورو موسم بنو او د خبیب سره به انګور موجودو دی په یو کور کې په یو کوټه کې بند کړو او خبیب اصل کې د مکی یو لوی سردار وجلو نو د هغوی زامنو دی په ډېر قیمت اخیستی و چا چې قید کړو چې موږ به د خپل پلار بدل د ده نه الو. ښځه د کافرانو وایي چې یو ورځ دغې صحابي ما نه چړه وغوښته چې ما ته لږه چړه راکړه ځکه شهادت یې قریب و نو دی وی یاره زه د خپل برید او د خپل سنت چې کوم دی نو ټیک کړم زما خیال نو زما د خړپوسو ماشوم خبیب ته تللی دی نو خبیب په دې پتون باندې ناست دی نو د هغې ښځې رنګ زیړ شو چې نن خو موږ خبیب قتل ته به بوځو هسې نه دی زموږ د بچي نه بدل وانلي او زما بچی چېرته په چړه باندې حلال نه کړي. اوس هم قیدیانو ته پترې مترې نه ورکوي او پاکي ماکي جیل کې نه ورکوي. هسې نه زما خبیب چې وکتل وي بیبي مه خفه کېږه مسلمان ماشوم مسلمان زنانه مسلمان بوډا ته څه نه وایي مسلمان هغه کافر په توره وایي چې هغه د مسلمانانو سره قتال او جنگ کوي. خبیب چې کله پانسۍ ته بوتلو او تمامه دنیا تماشې ته راغلی ده کافران خبیب ته وایي خبیبه یو خبر او کم غنی پریدو دومره وایا که زما په ځای باندې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پانسې کېدی نو ښه به وه
نو په چغو چغو خو به یې وجړل چې ظالمانو تاسو زمونږ نه دا تمه کوئ مونږ د رسول الله مبارک ملګري دا نشو برداشت کولی چې مونږ په سوري کې ناست یو او د رسول الله مبارک په مبارک خپه کې ادغې ماتي مونږ دا نشو برداشت کولی ته دا وایې چې زما په ځای رسول الله مبارک وی او بیا کافرانو ته ووی چې ما ته لږ اوبه راړئ او دس کوم ای ورته اوبه راړئ چېره یو مسلمان مونږ وجنو پړې ارمان دی چې دا ارمان یې پوره شي او دس یو کو نو 2 رکعاته نفل کوي چې دا زما اخرنی مونځ دی او هغه نفل یې در وکړل او بیا ورته ویړه مې غوښته چې دا مونځ مې ډېر اوږد کړی دی ځکه دا زما اخرنی مونځ دی په مخ د ځمکه لیکن زر مې ځکه وکړو چې کافران به وایي چې صحابه د رسول الله یریږي نو بیا اوږده اوږده نفلونه کوي او بیا 2 شعرونه یې ووایي امام بخاري او د حدیثو کتابونو هغه را نقل کړي دي ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلو ممزعي اشعار وي ولست ابالي حين اقتل مسلما زما اس پروا نشته چې مسلمان مرم الحمدلله مسلمانم او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویم چې مسلمان مرم پروا مې نشته ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي په هر اړخ مې چې حلالوئ که مخامخ مې حلالوئ او که د سټ نه مې پرې کوئ او که د ښي طرف نه راته په مرۍ تورک دی او که د کیڼ طرف نه ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء زما دا شهادت د خدای په لاره کې دی زه د الله په لاره کې د رسول الله په مینه کې لګیا یم شهید کېږم وان یشاء که زما مولا وغواړي یبارک فی اوصال شلو ممزعي الله تعالی به زما په ماتو ګډو اډوکو کې الله تعالی به زما د غوښو په پټو پټو کې برکت چې کمدنو کېږي صحابو ته شهادت محبوبو هغوی د رسول الله مبارک د ذات سره مینه وه هغوی دا نشو برداشت کولی چې د رسول الله مبارک په مبارکو خپو کې د ازغې ماتي او موږ د په سوري کې ناست یو موږ د په سوري کې ناست یو او رسول الله مبارک د په انور کې روان یو دا د صحابو مینه وه د تبوک د جنگ اعلان وشو چې صحابو ځان تیار کړي د تبوک جنگ دی تبوک د مدینه منورې نه 900 کیلومتره لرې دی 900 کیلومتره او ټول لک دک بیابان اوسې له خو سړک دی زه تلم څو ځله تبوک ته قسم دی په سړک به موړه تنګ شو چې دې صحراګانو ته دې غرونو ته مو کتل چې هغه صحابه پیاده به تللو په اوښانو باندې به سوارو رسول الله مبارک وایي چې د تبوک جنگ ته تیار کړئ ځکه چې 40,000 فوج قباد جرنیل ما تحت د روم بادشاه را لېږلی او رسول الله مبارک 100,000 صحابه بوزي اعلان کېږي چې وځئ منافقانو یو بل ته پټ پټ وایي چې مه ځئ ګوره سخته ګرمي ده سخته ګرمي ده مړه به شئ تبوک ډېر لرې دی 40,000 فوج سره مقابله رسول الله مبارک او داغه ملګری نشي کولی مه ځئ ځان مه وجنئ لیکن صحابه د رسول الله مبارک عاشقانو د رسول الله مبارک پتنګانو روان دي